صاحبانو دا یاد لري خلکو ذهنونه دي او په مختلفو طریقو باندې جوړ دي. ولی مختلف طریقې دي؟ ځکه چې صحبتونه او ناستې مختلف دي. څوک چا سره کینی او څوک چا سره کینی او چا د چا سره تعلقي. دا کوم خلق چې کینی عوام الناس غریبانان د دوی قصور نشتا. دا خو ارچا سره مینه کا الله رضا ده پاره محبت ور سره کا. دا چا سره چې کینی د دوی قصور دی. او دا یاد لره زه خو کله کله سوچ وکړم یو خوف او یره را باندې راشي چې قیامت په ورځ باندې دا کوم خلق چې مونږ سره مینه کا دا خو د جنت لاړ شي. خدای پاک به ورته وایي چې ستا پلانکي سره مینه وه او مینه د ورسره ځکه وه چې حضور مبارک وارث و، بل څه خبره نه وه. خو مونږ سره خپل غم دی چرته داسې نه چې مونږ بل طرف ته روان یو. بیا څوک چې را سره مینه کا خو الله رضا دپاره کا، هغه به جنت لځي. او مونږ دومره انتشار پیدا کړی دی که نه، دومره هم خلک ګډوډ کړي دي چې خدای پاک جل جلاله د خیر وکړي. یو قسم دی ته نه دی تیار چې یو خبره واوري، که د هر چا نه واوري او هغه خبره حق او سچي او دی وایي چې زه یې منم. داسې نشته څوک. خو چې ما ته څوک کیني زه وایم چې ما طرف ته مایل شي، که حق وي او که حق نه وي یو فرد مزیات شي که نه. که بل ته کیني بل یې چې ما سره دا اټیچ شي، بس که حق بیانوم او که نه چې زما یو دوه افراد زیات شي. او که بل سره کینی بل یې او که بل سره کینی بل یې، زه هغه یادوم او هغه زما یادوي او درېمګړی دواړه یادوي او دواړه درېمګړی یادوي. او ستاسو ته هم په دې کې خو الحمدلله د خپل ځاني خدای پاک حاضر ناظر ایمان او عقیده مو ده او حضور مبارک بے مثل او بے مثال ذات ته عقیده مو ده چې په خپله خورا کې الحمدلله دومره جرأت دی چې هر چا د خولې نه حق او سچه خبره واورو. الحمدلله موږ د هغې تصدیق کړی دی. په ټوله زندګۍ کې په 28 کاله دغه علمي کاوش او محنت کې الله دې قبول کا. چرتم که ډېر ځوانۍ کې او په ډېر ماشومتوب کې رانه چرته شوي، خو اوس چې سړی هوش سنبال کا چرتم هم دا کوشش نه کړی چې که حق وي او که نی، خو چې یو دوه افراد زیات شي دا کوشش مو نه کړی. مونږ وایو چې که فرد وي او که نی چې حق بیان شي. دا ټوله دنیا د ستا پرېږدي، دا ټوله دنیا د ستا نه واوړي او دا ټوله دنیا د وایي چې دا فلان دی او دا فلان دی ودیي. خو چې رب لا یزال ارنه خوشحالي، رسول الله مبارک ارنه خوشحالي. زمونږ مقصد د دنیا د انسان د خوشحالېدو کوشش کړو، خو د رب لا یزال د رضا کېدو د خوشحالېدو کوشش مو ته نه کړی. فلان بسی او فلان بسی. نو دی وجه نه دا ذهنیت تاسو لم جوړوم چې هرې خبرې ته غوږ نیسئ. تاسو هغې صاحب ته مو ګورئ، خبرې ته ګورئ. خبرې ته حضور مبارک په حدیث د بخاري کې هغه صحابي ته ووی، تاسو ته ما دا حدیث ویلی دی که صحابي ته ځي چې بیگانی غله سره څه وکړه. مشهور حدیث ته ما تاسو ته بیان کړی بخاري. بیگانی غله سره څه وکړه؟ نو ابا هریره فرمایي، ابا هریره دی صحابي، یا رسول الله مبارک بیگامم دریم ځل پرېښوده، دوه پیرې نیوله او بیا یې پرېښوده. دریم ځل یې چې ونیوه نو ابو هریره ورته فرمایي نبی علیه السلام دربار لا بوزمه. ورته یې چې خیر دی مه بوزه، حضور مبارک ته نشم وړاندې کېدی. یو خبره بارته وخیامه، بس یو ښایسته خبره بارته وخیامه، هغې په بدله کې ما پرېږده، سودا را سره وکړه که نه. او داسې خبره وي چې تا به دې نه مخکې نه اورېدلي. ورته یې چې راته ویه نو هغه ورته ووي چې په قرآن کریم کې یو آیات دی او هغه څنګه آیات دی؟ داسې آیات دی چې شپې یو ځل ووایه، خدای پاک به اسمان نه فرشته راولي او ستا په حفاظت باندې به سبعی پورې مقرر کا. ما تم سوچ دی کومه خبرې ورته وښوده؟ په قرآن کریم کې یو آیات دی
شپې اوایا رب لا یزال و اسمان نه فرشتہ راولګي او ار باندې مقرر به کا سبئی پورې بدستا حفاظت کا. هغه کوم آیات ته نو دغه صاحب ورته وی چې آیات الکرسی برکت یې دی کنه. موږ تاسو شپې کور نه نشو وته کور کې مسوک نشتا ټول کور ته دا اوخایا کنه دا وایي هیڅ هم نشته بس الله بخیر کا. بیا ایمانم غواړي چې ایمان دی وی په الحمدلله موږ ایمان شته په. نو شکل ابا هريره سبي دربار رسالت لراغي نبی علیہ السلام سورته فرمایل اولنا چې بیگانی غله سره څو وکړه دریم ځل ورته قربان ما خورا وسته نیولای مو خو ما سره بیگا په یو خبره باندې سودا وشوه چې زبر ته خسته خبره وکړم او دی بدله کې ما پریدا او داسې خبره وی چې دینه مخ کې بستانی اوریدلی هغه خبره راته قربان داسې وکړه. حضور مبارک ورته فرمایل خبره ارته څو وکړه چې خبره راته داسې وکړه چې په قران کې یو آیات ته آیات الکرسی چې شپې څوک یو ځل په بستر کې وایي رب لا یزال دومره پروتوکول ورګي چې اسمان نه فرشتہ راځي او په دغه انسان باندې مقرر کږي او تر سبئی پورې حفاظت کا. چې حضور مبارک ته دا خبر وکړه اوس ګوره ابو هريره ور سره دریش په واسطه راغلی دا دریش په واسطه مر سره راغلی دا لانجه مر سره راغلی دا او ناسته مر سره او حضور مبارک په دریو واړو شپو کې نو هیڅ واسطه پیغمبر علی السلام خو ابا هريره ته بیام پته نه لګی چې دا څوک او رسول الله ته په کور کې پته لګی چې دا څوک. نو صحابي د حضور مبارک په شان ته دی نه دی کنه. نو موږ به څنګه د حضور مبارک په شان ته یو بیا ابا هريره د حضور علی السلام په شان ته نه دی نو پته به ورته لګېدلی وای کنه. درې ورځې ور سره درې شپې ور سره دا معامله او لانجه نه لا هیڅ پته نه ورته لګېده. نو حضور مبارک څور دی چې ابا هريره ستا ته پته ده پوښتنه درکا دا درې شپې چې تا له کوم کس راته او تا به نیواو پرې خوداو بیګا یارته یو کلمه وخوده په دریم ځل باندې او دریم ځل دم پرې خوده تا ته پته لګي چې دا څوک ورته چې نه یا رسول الله. حضور مبارک ورته فرمایي چې دا شیطان او څور دی چې سړی دروغجن دی خو خبره یا رښتیا ده ورته دا سړی دی دروغجن. اوس دا خبره مدیزی لار تر راوسته چې شیطان ارته سم خبره حکم نبی علیہ السلام فرمایي سړی دروغجن دی خو خبره یې څه ده سم ده وی منه شیطان نه څوک ناوله خو بل نشته کنه هغه خبره مو منه. مونږ او تاسو زواتو پسې ورپسې یو بشک هغه ذات پسې ورپسې شخو چې ستاسو لپاره خو رهنما جوړیږي کنه ستا خو سم لارې ته راکاږي کنه ستا غلطۍ خو چې ختمي کنه ستا د دین مطابق نیوکا هغه خو چې کنه ورپسې شي خبره نه خو چې هغه غریب په خپل باندې بټکا ہوا دی او بیلار دی او په ګډو وډو باندې سر دی نو ستا اصلاح کوم ځای نه وکا تا ته به یو خبره کوم ځای نه وکا. نو دی وجنا چونکه غوث پاک مبارک دا خبره ز بیانوم یو څو ورته خلق اولنا دې خبرو ته نه تیار چې بس دا خو بریلیان دی او بریلیان خو اسم یادینو او بریلیان خو لا اسم شان اور کینو او دا ټول اسی خبرې دي او په کتابو کې پته نه لګي چې مونږ خو چرته ونلی دی نو تا چرته کتلی نه دی نو چا تا چرته محبت په نظر ورته کتلی نه دی. قسم په خدای ک اولیاء حق نه وای د خدای پاک په ځمکه باندې رب لا یزال به په قران کې صفت نه بیانولې خدای پاک جل جلاله دومره فضل کارونه نه کا. قسم په خدای ک اولیاء په ځمکه باندې حق نه وای رسول کریم آقا علیہ السلام به دومره سینکړو تعداد باندې احادیث نه بیانولې دومره احادیث یې راوړي دي چې تبه حیران شي. خو خبره د څه شي ده بس خبره وماغه ده چې دغه خبره زه نه منم بس که رښتیایم نه منم او دروغ خو اسم نه منم ځکه دا یاد لري نن سبا زمانه کې خلکو ته هدایت نه میلاوږي ها دا وجه چې بس مونږ صرف ذات ته ګورو بس کدا هر څه می کنه بس نه منم اول لا ذهن تیاری چې دا بره لای دی او دا پلانکای دی او دا ډینګای دی او دا خدا دی نه ما ستاسو ته دا ریکوست دی خبره ته ګورئ خبره وزن کوي خبره تلی قرآن او حدیث سره موافق کوي چې برابر ارتخکار شي خدا را هدایت ډیر ضروری شی دی په دنیا کې په صراط مستقیم باندې تک دا ډیر ضروری شی دی په دنیا کې به د دینا انسان په آخرت کې جنت لتلای نشي
حضور مبارک گوانډیتوب ورته قسمت کېدی نشي رب لا یزال رضا ورته میلاوېدی نشي نو خدای خاطر وکړئ دا خبره لږه ګورئ که سمه منیا که سمه په عمل کې راولئ ان شاء الله تعالی زما د پاره بم خی ستاسو د پاره بم خی رب لا یزال د زمون د اشخاصنا رب لا یزال د مونږ د حق تابع